یوه وینه یو یوه ژبه یو قام یو. زه امن غواړم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو د سوات د امن راوستو دپاره د سوات په بېلابېلو سیمو کې دغه د احتجاجونو دغه لړۍ روانه شوې ده او د ډېر حده پورې چې دی نو دغه د امن دغه لړۍ چې دی یا دغه امن چې دی نو دا بحال شوی هم دی او د دې مشرانو او د دغه ځوانانو او د دې قوم دغه منډو چې دی هغه رنګ هم راوړی دی. نن هم په تحصیل بریکوټ کې د امن دپاره یوه لویه احتجاجي مظاهره روانه ده چې پکې ډېرو مشرانو چې دی هغه ګډون هم کړی دی چې پکې منظور پښتین، سینیټر مشتاق احمد او دغسې نور مشرانو چې دی هم ګډون کړی دی. دلته را سره منظور پښتین هم موجود دی، د هغوی سره به هم خبرې اترې کوو. بیا د دغې مظاهرې مناظر به هم ستاسو سره شریکوو. تاسو هېڅ چېرته مه ځئ، زموږ سره اوسئ. جي قدرمندو کتونکو دا وخت را سره منظور پښتین هم موجود دی، په دې احتجاجي مظاهره کې شرکت کړی دی. د ټولو ناول راته دا ووایئ ځای په ځای ځئ دغسې احتجاجي مظاهرو له د سوات امن غواړئ، څه غواړئ؟ په هر ځای کې د سوات د امن دغه غوښتنه کوئ. څه ګڼئ په دغې ستاسو دغې محنت رنګ راوړو؟ د سوات د ولسونو په دې پاسون باندې یې رنګ راوړو. سوات کې د جنګونو ماحول جوړېده، دغه ولسونو په خپل محنت باندې د امن ماحول جوړ کړو. یوازې د امن ماحول یې نه کړ جوړ، د جرأت ماحول یې جوړ کړو. یوازې د جرأت یې هم نه کړ جوړ، د اتحاد ماحول یې جوړ کړو. یوازې د اتحاد نه ټول پښتون قام ته د یو درس ماحول یې جوړ کړو. د سوات ولسونو ته زه سلام کوم چې څنګه د جنگ پر خلاف دوی راپورته شول. اول سلام د سوات ولسونو ته کوو، بیا سلام هر هغه وګړی د سوات چې هغه په هر شکل کې د دغې وطن او د دغې ولسونو دپاره غږ پورته کوو، انتظام یې وکړو د جلسو. او بیا د هر هغه وګړي هم سلام ورته کوو چې کوم په دې جلسو جلوسونو کې د لرې ځایونو نه راتللو او شرکت یې کوو. مونږ راتللو زمونږ فرض دی. د سوات ولس څوک دی؟ زمونږ یوه وینه یو یوه ژبه یو قام یو مو تاریخ دی. دا د بېلتون ورځې نورې ختم دی، نورې د پښتنو د ورورولۍ ورځې دي. نو دا وروریان خامخا په بده ورځ کې د یو بل سره ودرېږي. په سوات کې په نورو وختونو کې مونږ کم وو، خو چې حالات خراب شول بیا تر ټولو زیات مونږ دلته راغلو. نو هغې وجه دا وه دا زمونږ خلک دي، زمونږ ولس دی. نو سلام ولس ته کوو، سلام د دغې ولس نه. زیات زمونږ چې کومې ادارې دي یا مشران دي هغوی دغه وایي چې په سوات کې امن چې دی هغه بحال شوی. دغې ته به کم نظر ګورئ؟ کله کله ډاکټر دوایي درکړي، بیا ته روغ شو، خو ډاکټر درته چې دوایي به پرېږدي نه، هغه به خپل کورس به مکمل کوي. د ولسي پاڅونونه څه دي؟ دا ضروري دي. زه یې وجه درته ښایم. په سوات کې اول یو ځل چاپه راغله، دا اوس څو میاشتې اول یو څو کسان وویشتل شول، بیا څو د ټلنار والا ورک شول، بیا صوبایي حکومت هم او نورې کمیټیانې راغلې، مرکزي حکومت هم خبره وکړله چې دا مونږ واپس کړل. دوی واپس لاړل او نور دلته څه نشته دی. خو چې خلک غلي شول نو هفته پس بیا راغلل. نو که دا شور کم شو نو زما خیال دا دی چې داسې نه چې چانس ووایي، نو چانس مو که نه ورکوو. ولسي پاڅونونه دې وي یوازې په سوات کې نه، د پښتون وطن په هر ګوټ کې دې وي. مونږ به په د اوس وختونو کې د کام ته مونږ دوه شیان وګټل، نو دا کام به په خپو ودرېږي. یو د دوی امن دی، یو د دوی وسایل دي. دا دوه چې دغې کام وګټل نو دوی به نور د نستې، د بدحالۍ، د بدامنۍ، د پردي وطنونو، د مسافرۍ، د بېروزګارۍ نه خلاص شي او بیا به دوی په خپله خاوره د خپلو ولسونو په منځ کې یو خوشحال ژوند تېرولی شي. نو د دې دپاره حرکت هر وخت ضروري دی. څه ګڼئ د سوات دغه امن دپاره دغه منډې روانې دي، امن به بحال شي؟ زه خو ستاسو د میډیا ټیم ډېر زیات شکریه ادا کوم چې تاسو هر ځای کې احتجاجي غونډې تاسو ټول ورځئ. که وګورئ د سوات دا خلک نن سبا ډېر زیات یخ شوی دی. که دا خلک دغه شانې یخي او د خپل حق تپوس کوي، که د ادارې نه وي، که د حکومت نه وي، که د هر چا نه وي، که د جوډیشري نه وي، که د سیکیورټي ادارو نه وي، که د حکومت نه وي، خو چې خپل تپوس د خپل حق تپوس په خپله باندې کوي، انشاءالله تعالی امن که دوی مونږ له پرځا نه راکوي نو مونږ به په زور اخلو. راغلی ماشومه پوسټر دې په لاس کې نیولی، څه کوې؟ امن لراغلی. امن لراغلی؟ امن نشته؟ تو څه لراغلی؟ امن لا. څه به وې؟ تو څه غواړې؟ زه امن غواړم.